یا د شعیب علیہ السلام قوم دی. و سمود او سمودیان دریم شو. څلورم عادیان، پنځم فرعون، شپږم و اخوان لوط او د لوط ملګرو. و اصحاب الایکه خاوندان د بڼ، دا اووم شو. اتم و قوم تبع، قوم د تبع. کلون کذب الرسل، دی ټولو دروژن ګڼلیو پیغمبرانو په حق وحید، نو ثابت چې په زما عذاب. ولقد خلقنا الانسان، یقینا پیدا کړل موږ انسان. ونعلم ما توسوس به، دویم ایسا دا په دې کې نور دلایل. ونعلم من پویګو ما پغا توسوس به نفسه، چې وسوسه چې د تنفس ده. او موږ نږدې یو د تا من حبل الورید، د مړی درګنه. حبل الورید الله وی د مړی درګنه متزن نږدې ما، چې د مړی درګنه نږدې ده، نو بیا چغو ته څه ضرورت دی؟ ورته په دمه باندې وایه کنه. ایز یتلقى المتلقیان، کله چې مخامخ شي دو مخامخ کېدونکي، د خی طرف نه او د ګس طرف نه با قاید ناستی، چې هغه کرامن کاتبین دي. ما یلفظ من قول، نوای دې سوینا، ولا يفعل من فعل، او نه کوي یو کار. خدای حذف کړی دی د وجه د قیاس نه، ځکه سورۃ الانفطار کې راځي چې کم کار کې او مغلی کیو، چې کم وینا کې نو هغه هم یعلمون ما تفعلون. تفعلون کنه، نو تفعلون پیل شکنه، نو دلته خیر ما یلفظ من قول، نو دا به سره به چې ولا يفعل من فعل، سوینا نه کوي او سکار نه کوي، مگر د سره رقیبونو څوکیداری عتید او تیار او غیلی کی هر شی لیکي. وجا سکرت الموت، او را وشیغا بیوشی د مرگ، سلگی د مرگ بلا قباق. ذالک ما کنت منو تایید، دا غدا چې ته تختیدلې، ته د دینه تختیدې، اوس چې کم دین وراله دله. ونو په غاپې سورې او قلب او کله شي پښ پیلای کې، ذالک یوم الوعید، دا ورځ د عذاب. وجات کل نفس، او را وشی هر یو نفس دا غ سره با سایقونو، شړون کې ملائکه او شهید او گواه وي. لقد كنت في غفلتنا، یقینا توی په غفلت کې من هذا د دینا. فکشفنا عنك غطاءك، نو لری کومستانا پردیستا، پردم د لری کلا. وبصرك اليوم حديد، نظر ستان نو ډیر تیز دی. نظر دې تیز دی، نو نو ګورا تا تر سخکاری. لقد كنت في غفلتن کې یا كنت کې ابن جرير وای چې دا دغه دی، دا خطاب دی کافر ته. نو کافر ته وای ته د دین سوي په غفلت کې وي د قران نه. یاد اله چې کافر ته دی، او هاذا کی اشاره د قیامت ته، چې ته د قیامت نه په غفلت کې وي. اوس مو پردې مردې لري کړی، نظر دې تیز دی. اوس ته وګوره چې قیامت رااله او کرانه له تا غوي چې نه برازي کنه. او دیو جن علما ذکر کوي چې سړی دا ډېر وای په کاشفنان کوي تا کا په بصر کل یوم حدید، وې دا چې کم دینو د نظر د پارسه دی مجرب وظیفه هم ده د نظر د پاره. نظر مطلب د سترګو د نظر د پاره، یو غبل نظر دی غنه یادو ښا. وقال قرینه، او وای ملګری د چې هغه ملائکه ده. دلته قرین دو قسم راځي، یو قرین شیطان دی او یو قرینو ملائکه ده. نو دلته قرین ملائکه مراد هاذا دا مجرم، ما هغه دی لدی چې ما سره دی عتید تیار. مجرم بیت کړو کې رانیولې، وې دا مې رانیولې تیار را سره دی. یا هاذا دا عمل نامه هغه د چې ما سره د تیار. یا که د قرین مراد شیطان شي، نو بیا به د سمانه وکي چې هاذا دا زما سره تیار جهنم تر سره روان دی. جهنم سره دا دغه ما سره لیکلې دنیا کې را سره نوم لیکلې دی. په خبره پوښوي القیا پی جهنم، وګورځه په جهنم کې هر کافرانی زدي دي ته وي تسنیه د پاره د تکرار. القیامنا القی القی، وګورځو من نایل الخير، من کون کې د پاره د خیر. معتدینا تجاوز کون کې، مریب شک کون کې. الذي اغا جعل ما الله اله اخر، چې ګرځي د الله سره بل مددگار. فالقیا بالعذاب الشدید، وګورځو دلا په عذاب سخت کې. قال قرینه، او وای ملګری د چې شیطان دی. ربنا ورب زمنګا ما ادغیته، ما نو بلار کړه په زور باندې.
لیکن و دې په خپل په گمراهۍ لري کی ما خو په زور نه رابلو زما خو په غلبه نه و ډانګې مې ورپسې نه راغسته چې ما پلانې نو زنده‌باد نو ته بالکل زنده‌باد یارا ته پای په روانو الله بولا تختصم لدیا جګړې مکوې ما سره ځکه هغه جدا زمانہ وخا تولا زمان الله ابن به وهذا زمان بنا يلعب شاعر وای هغه زمانہ لاړه چې موږ په لوبي کولې اوس دغه زمانہ را چې وای په موږ باندې لوبي کوي هغه زمانہ بلوا اوس بل زمانہ بول په باغ کې ناشتو وای دا سترانا صحیح ده کنه الله بو چې هغه زمانہ خو تیر شوی دا خو دنیا وا لا تختصموا لدیا جګړه مکوې زما په دربار کې وخت قدم تو یقینا ما لګلې تاسو ته ویل وای دي دمکی قران می درلې غلو دمکی د عذاب خبر می درلې غلو چې ګوره کوم نه منل الله ول زب عذاب درکوما یما یبدل القول نه بدلول شي وینا لدیا زما په دربار کې او ځنې مزه پټه تر کون کې په بندګانو باندې یوما نقول لجهنم باور چوبو وای جهنم ته حلم تلاتی ایت ډکشي وتقول جهنم بوي هل من مزید اشتر زیاتی خلق چې نورم رو ورځي او دې بدل جنت او بشارت نږدې بشي جنت متقیان ته چې نه ویلري هاذا ما تو ادونا دا غره چې تاسو سره وعده کولای شي لکل اواب حفیظ دار یو راګرځیدون کې ساتون کې د پارا من خشی الرحمن هغه سو چریګ د مهربان بچانا بالغیب فنلی دلو سرا یا بالغیب پنا د مخلوق بالغیب په اخلاص وجا بقلب منیب او راتی کړي پسره زړه راګرځیدون کې سره الله ته داخل شي دیتا په سلامتیا دا دورز دامشوالی لهم د دې لپاره ما شاو نه چې دی غواړي او زمون سره مزید زیاتی نعمتونه دي سدي لاین را استر ګلې دلې نه دي وګونه اورېدل نه دي د چا پزله کې تیر شوی نه دي هغه نعمتونه مراد دي یادادا ولدینا مزید زمون سره مزید ده ای مزید هغه دیدار الهی ده سوره یونس 26 کې تیر شوی چې الله وي زما ملاقات وکي او په ټول نعمتونو کې لوی نعمت د الله سره ملاقات ده الله دې زموږ استاد نصیب کړي وکم الک لاډیر هلاکړي مونږه مخکره دي نامن قرن د کلو والاونه هم اشد منهم چې هغه سخت د دینه بچن په عمله کې پنقبو په بلاد ګرځیدل په خارونو کې د پاره د پتا کولو د پاره د جمع کولو د مالونو کته هغه به مالدار نو ګرځیدې بنو شوی نه ګرځیدل مالونه مرا جمع کړو کم کم زینه ځان له مال راوړو حل مما ایسو اشتره زائد اخلاصي ان بي ذلك لذکر یقینا پدې کې خامخا نصیحت ده لمن کان له قلبون هغه سوچ دا غره پاره زړیو زړه خدار چاشتا خو زړه مطلب پوی ولې قلبون من فهم پوی ور سره یاد سه زړه ده یا تدبر به چې ده پسو کې سوچ یا اسه زړه نه ده مور زړه خور چاله الله ور کړل خدا زړه د سوچ والا پکار دی چې ده پکې سوچ وکي او القسم یاکید غوغلرا وسمسی مخکې د خاتلو د نورنا وقبل الغروب او مخکې د ډوبې دلونه ومن الليل او بعد د شپې نه فسبح او تسبیح بیانوا واد بار سجود او رستو د سجدونه تسبیحات کوا یعنی رستو د سجدونه تسبیحات چې کوم ته تسبیحات فاطمه وای یا دا مطلب دی الله اکبر کبیره د دیو جنا یا چې کوم دینو دغه مطلب دی یا رستو د منزوننا څه کوا اغا تسبیحات کوا واسطه میں وورا یوم ینادی المنادی اور چواز بو کی आवाज کوونکې چې اسرافیل علیہ السلام دی من مکان قریب د زینز دینا اریو سړی تا ان دا شپېلې بدسي هر سړی وو جوړی دا خو ماته دی غو کیواله بل وو دا خو ماته دی غو کیواله یوم اسمعون اسیا اور ځبانی چې دی با اوري چغلرا په حق باندې دا دور دراوتلو د قبرونو ان نحنو یقینا منګه جمدی کول کومړه کول کو امم تواب سیدا یوم تشقق الارض انم سرا باور چوبچوي زمکا د دینه په چلته باندې ذالک حشرون دارا غونډولې په من باندې آسان من پویګو پاغ چي دی وای ومان تعالی بجبار او تنه په دی باندې مقرر او مسلط وذکر بالقران نصیحت ورکا په قران باندې منغه چاته یخاب وعید چیرېږي زما د عذاب نه امتیازات دلایل ذکر کړه د پاره د اثبات د قیامت
دویم صورت ممتاز په ذکر د قوانینو د پاره د انسان چې ملک دی او شیطان قرینین دو قرینو هغه سو انسانو او دارنګي شیطانو د پاره د چا ملک او شیطان د انسان د پاره مقرر قرین دارنګي دریم په زیات تذکرات او دارنګي نصیحت د قران بار بار دوی چې قران باندې نصیحت ورکا قران باندې نصیحت ورکا سوره زاریات یو 50م د پس د قاف نه او وش پیتم د پس د احقاف قاف او احقاف ها ربط او تعلق مکه سوره سره ده مکه کی وې کذالک الخروج راوتلی دلته وې انما توعدون لواقع لصادق آیت نمبر 5 کې وې یا مکه بیان د پیدایش د انسانو اوس حکمت د پیدایش د انسان چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون داود صورت اثبات د قیامت ده آیت نمبر 5 کې وای او شواهد په ذکر کوي حاصل د صورت اثبات د قیامت څلور گواهان په ذکر کوي تخویف ته د پاره د منکرینو او بشارت ته د پاره د مؤمنانو کلمات پکې 360 او حروف پکې 1248 وزاریات زروا گوادی اغا بادونا چلو زون کې دي سيزون لرا زروا الوزول سرا سیلی راشي ار شیوالو زئی اغا باد گواده پاغي باندې الله قسم کوي فلا حاملات وقرا گوادی اغا یومانا فلا حاملات وقرا گوادی اغا بادونا چې بارون کې دي بوج د وریز لرا وریز یو طرف او بل طرف تبوزی نو دغه مراد دی یا فلا حاملات وقرا گوادی اغا زنانا چې کمی بارون کې دي بوج لرا یعنی حمل پوشي په دې باندې الله سکی اغا چې کم دینو قسم کوي یا دغه مطلب دی والجاریات یسرا گوادی اغا ملائکی اغا کشتی چې رواني دي په اسانه په دمه روانه ده یا کشتی مراد دي یا بادونه دي چې روان دي په نرمۍ سره باد روان دي پاغي باندې الله سکی قسم کوي پر مقسمات امرا گوادی اغا ملائکی چې تقسیمون کې دي کارون لرا سراج المنیر وای چې تقسیم د رزقونو کوي د بارانونو کوي بین العباد والبلاد د بندگانو د خارونو ترمنځ کې سره تقسیم یو ځای کې باران وشي او بل ځای نه دا الله تقسیم کړی دی ملائکه تقسیم کړی دي چا رزق ورکه او چاته نه نو تقسیم کړی دي کنه انما توعدون دا ټول په دې باندې گوادی چې انما توعدون لصادق یقینا هغه چې تاسو سره وعده کول شي لصادق خامخارشتونه دي و ان الدین یقینا قیامت چې د واقع خامخا واقع کیدونکې ده و سمای گواد اسمان دابل گواشه گواد اسمان ذات الهبکو چې جالدار ده یومانا دادا یا ذات الهبکو چې خاون د حسن ده خیستا از تمره کول رنگ ولا ورکړل ده پوښ وکنه چې ورته ګوري نو خوشاله کی په خبره پوښوي چې ورته ګوري نو نظر په دې سنورم سکیږي تیزی انکما یقینا تاسو له په قول مختلف هغه وینا مختلفه کې یو پاکوان هو اړول شي د قران نه یاد د قیامت نه منغه سو او پکا چړول شوی د جنت نه د الله په علم کې قتل الخراسون هلاک دي شټ کلیان آکسان چې دی په جهل کې ساهون غافل ای یسالون تپوس کې ایان یوم الدین چې کله به ورځ د جزا او د سزا یوما پغرت باندې هم الناری چې دی با په ور باندې وبتنون ولي کول شي او بل شي دیتا ذوق وسکیا فتنتکم عذاب هذا الذي داغد کنتم به تستعجلون تاسو په دې باندې تلوار کو ان المتقین بشارت یقینا المتقیان با په جناتین او باغونو کې او یو په چینو کې وای اخذینا اغستون کې وای ما آتاهم ربهم هغه چې ورکړي دي طرف ددای انهم كانوا قبل ذلك محسنین یقینا دی مخکې د دین نیکان کانو قلیلا ولک من الليل د شپې ما یهجون هغه چې دی به خوب کاو یعنی د شپې به ډېر لږ خوب کاو څه مطلب یعنی عبادت به د الله رب العالمین سره
هغه کولو وبلا ساره په وخت د پښمنۍ کې هم یستغفرون دی به بخنه غختله د سینه چې کنه د پښتو سحر ته والی ښا لس بجې به بخنه غختله او په اموالهما اد دې په معلومه کې حق په معلومه کې حق لسائل د پاره د سوال کوونکو ول محروم او د نسوال کوونکو یا سائل نه مراد انسان دی محروم نه مراد ساروی دی دا غیم پکې ایسو په مال کې او پزمکه کې نخې دی د پاره د یقین کوونکو و بیا انفسکم او تاسو په نفسونو کې اپلا تبصرون تاسو نوی نه ها ځان ته وګوره کنه و په سماء رزقکم او په اسمان کې فیصله د رزق د تاسو یو معنا دا ده چې اسمان کې فیصله تاسو د رزق کېږي یا سبب د رزق دی چې هغه څه دی باران دی وما توعدون او هغه چې تاسو سره وعده کولای شي رب دا قسم دی پر رب د اسمان او د زمکه یقینا دا خامخا حق دی مثل ما انکم پشان دا چې تاسو خبرې کوي هل اتاکا پینځه نمونی د هلاک شو یقینا ناغله تا واقعا د ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین عزت من کړي شوی کلا چرال داخل شو د خواتا ویل السلام علیکم قال ابراهیم علی السلام سلام سلام دی بتا سبحان دی قوم منکرون تاسو خو یو قوم یې ناشنا فراغ علی رامایل شخپل کوړتا راتلی وکړو په یو سخی سورب اورید شوو سورۃ الحجر کې می تفصیل کړو فقرب الیهما نږدې کدیتا فقال الا تاكلون ول خوراک نه کوي ول کوي خوري د الله بندګانو پاو جسمینو خيپانو پټکله د دینه یرا نو هجر 52 بولګه ول ان منکم وجلون من تاسو نه ویریدو ځکه په خپل باندې وتی ویل کدا نه به اعتراض لري چې قالوا لا تخف ما يريګا ملائکه ته صفته ولګی داغه د یری وبشروه او زیر ور کده تابع غلام علیم پالک پوی باندې پاک بلت امراته رام خامخ شو بيد د پسورتين پچا کی یا پته زئی کی نو پس وقت وجهها تاسه ور کتن دیلنا زکه د دې مخلوق عادت مبارکه ده چې ناشنا کاروشي نو یا تندیل ټس ور کوي او یا دې پوزیلا ګوتی وړي پوښوي هغه یو چرته ماشوم تقاضې ته کینو له نو بس په دې املا باندې وسده سي د الله سره دغه کو داسې الفاظ به وسره ویل کنه خبره پوښوي دا دې خپل الفاظ دي مشرانو ته پته ده هغه به وسره ویل نه د دې زنانه د الله سکته لاړې نو د شیخ عبد الجبار سره خبره وای مشک پسون خطل څه پسون خطل مشک چې هغه پسون خطل نو هبله وت आवाज کوي خوري ویل هغه د میاشتا ناغه د دې خو عادت ده چې ما د تو وې کنه چې زر دلته لاسوډي نه دلته یوړ ویل لري کې خوره د دینه خو بوېزي لري کې خوره د دینه بوېزي نو بوې د سنته میاشتې نه هونه ته کنه خبره پوښوي نو مطلب داره پیسورتین پتهزای کی وا پچغه کی وا نو پس وقت وجهها تاسه تندیل ورک او ویل اجوزن زخه بوډه یو شانډه ما نو مال بسنګ الله بچي راکې زما بسم بچي کیږي نو قالو ملائکه تو الکذالک دقه سبته بوډي او الله تعالی صدر کوي بچي در کوي بس ذکا چې انه هو الحکیم یقینا الله تعالی حکمت والا دی العلیم پوها دی الله ته پته ده قال اول ابراهيم عليه السلام فما خطبكم سده حال تاسو ایرا لګل شو نورم سکار دی اغي ول موږ را لګل شو یو الی قوم مجرمین هلاکت د قوم مجرمانو ته لنور سل علیهم د دې لپاره چې راولي کو په دی باندې حجارتن کانی من توین د خاټینا مساومه نشاندار پنځ درفستا للمسرفین د پاره د مشرکانو مطلب دا دی چې د دې نمونه په لیکلو نو په اخرج نارويست منګه هغه سوچ په دې کې ومنل مؤمنین د مؤمنانو نه منګونه مند په دې کې غیر د کور د مسلمانانو نه او پرې کوم په دې کې ونخه للذین د پاره دا کسانو یخافون العذاب الالم چیرې کې د عذاب دردناک نه او په موسی او په واقع د موسی علی السلام کې اذ ارسلنا وکله چراولې ګمنګ دلرا د دویمه نمونه فرعون ته به سلطان مبین په دلیل کارن پته والله بیرکنی او ګرځه سره د جماعت نه خپل جماعت ځان سره څخه یوړو یادا د او ګرځه دا په سیډ باندې ها یادا د ارکانو د دین نه وګرځید بیرکنی منا د ارکانو د دین نه انکار وک او ویل جادوګر دی یا لیوانه دی
فاخذنا الله من غونیو وجنوده د لخر وم ورزاو په دریاب کې وهو ملیم او د ځان ملامت کوون کې به ځان ملامت کو لو یا چغه بیا ویل دا سوره یونس کې تیر شو خو بیا کار نه دی ور کړي و بیا دین او پادیانو کې کلا چراولې کوم په دی باندې باد شند عقیم شند وای او شندم زکه شندې چاغه به خیری کنه نو عقیم منسه څو شان من به خیره عذاب پراغه ما تذر من شینا نه پر خود یو شی اته تعالی چراتلی کول پاغي باندې الا جعلته مگر ګرځو به کرمیم پشان د زره زره کو به داسې سیلی وا و په سمودا اپ واقع د سمودیانو کې کلا چې ویل دیتا تمتو پایدا والے حتا ان تر څو وخت پوری پاتاو نو دینا فرمانه وکړه د حکم درابنا ونی ودی لرا چغي او دی ورته قتل خيوتا انتظار کو قتل وتا چې دا عذاب را روان دي جبريل عليه السلام په یو چغه وستا او د ټولو زړونه پړق وچول پمستتاو نو دی طاقت نه لره من قیام د ودرې دلو او نو دی بدلا غستون کې الله ونی بیا بدله زمانہ غستل شو ولاړ ته من پرې نه خودل بس پاغه لاستم او ناشته کې می مردار کړ وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام پنځم نمونه من قبل مکی یقینا دی قوم فاسقان هغه من تبا کړی دي والسما بنیناها اسمان بنینا موږ جوړ کړل به ایدین په خپل طاقت باندې بی ایدین په خپل طاقت باندې و ان لمسیون او یقینا موږ یو پر اخره واستون کی یو مطلب داري یعنی مطلب پراخی د رزق راولو بارانونه کو او رزقونه هغه پراخو یادا دا چې موږ د اسمان او د زمکه منځ کې پراخواله راوستې دي اسمان بره د زمکه کاته دا یادا دا و ان لموسعون یقینا موږ یو لقادرون لمطيقون طاقت والا زمونږ نورم طاقت شته دي چې نور کارونه وکړو والارض فرشناها زمکه غړولې ده نو پنه مل ماهدون سو غړون کې یو ګوره سمره خپل زمکم دله غړولې ده او د اریو شنا خلقنا زوجین پیدا کړل منګه جوړا لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ ٹھیک ده کنه پاپیرو ال الله هاي د دې مخلوق دا وظیفه ډېر خوخي دي دا وظیفه او د خبره ما په بیا را نه وړي اسنه چې دا لانجه بیا بل لانجه پوښ وکنه دا وای چې د چا اولاد نه نو انډه دی راوالی هغه دی اوې شي او دا غینه دا پوسټ کې سکی دا دلری کی او بیا دی مارکر راوالی او پاغي باندې دا درې آیاتونه ولي ٹھیک ده کنه درې آیاتونه دی په ولي کې والسماء بنيناها تر تذکرون پوری دا درې آیاتونه دی ولي کې دا شیخ د وسان اور الله مرقدو هم ذکر کول او دا اند دي خز او خاوند وانه سدي اخري نو الله رب العالمین په رحم کې ها په پیرو ال الله لا شي الله طرف ته انی لکم یقینا استاد پالمنو د الله طرف نه نذیرون زیر اور کون کې مبین ښکارا ولا تجلوا مع الله مگر زوی د الله سره بل مددگار انی لکم یقینا استاد پالمنو د الله طرف نه نذیرون يرون کې مبین ښکارا ذالک دغه شان ما الذین ناراضیا کسانو ته چې مخکور دینه چې پیغمبر مگر ویل به جادوګر دی لیوانه ره اتواسو به آیا یو بل توصیت کی دی په دې سره بل هم قوم طاغون بلکې دی یو قوم دې سرکش فتولانو ګرځریدا په مان ته معلوم نه ته ملامت شوه وذکر او نصیحت ورکا وان ذکراتن پول مؤمنین یقینا نصیحت فائدہ ورکې مؤمنانو ته وما خلقت الجن او نه دې پیدا کړم موږ پیریان او انسانان الا لیعبدون مگر د دې لپاره چې زما بندګي وکي مطلب استعداد د عبادت پکښتا اوس کني کې یو جدا مسله ده ما اريد منهم رزقن زنه واړم د دې رزق او زه اراده وما اريد زنه واړم ايو طعمون چې مال خوراک راکي ان الله یقینا الله چې هو الرزاق ذو القوه المتين خاوند رزق ورکول ده متین مضبوط فإن للذین یقینا د پاره دا کسانو ظلمو چې ظالمان دي ذنوبن ایسه د عذاب دي برخه د عذاب دي مثل ذنوب اصحابهم پشان د ایسو د ملګرو د دی فلا یستعجلون تلوار دي نه کوي فویل للذین
هلاکت دې د پاره دا کسانو چې کافران دي یومهم الذی د ورځې د دې اغنا یوادون چې د دې سره وعده کولای شي. یامین په معنا د پی دی په هغه ورځ کې چې د دې سره وعده کولای شي نو کافر په کې تباہ او برباد دی کنه. امتیازات د زاریات یو دا چې صورت ممتاز په بیان د صفاتو د متقینو. دویم صورت ممتاز ده په بیان د هغه چا چې د لوط علیه السلام سره ایمان راوړو. صورت ممتاز ده په بیان د پیدایش د انسان او د پیری چې پاغه کې کوم راز ده چې هغه عبادت دی. سوره تور 52 ده پس د سوره زاریات نه. نزولن شپږ او یایم ده پس د الف لام میم سجده نه نازل شوه. ربط او تعلق مخکې صورت سره ده. سوره زاریات کې ویل انما توعدون لصادق. دلته وی اسلمو اسلام راوړی کني ګوري عذاب برشي مسلمانان شي. یا الته بیان د پیدایش د اسمان او د زمکه، دلته بیان د پناه دی چې پناه کیږي به د ازمکه او اسمان قیامت. یا درې مخکې بشارت او د پاره د متقیانو اجمالا، اوس دلته تفصیل ذکر کړي. داود صورت اثبات د قیامت دی. آیت نمبر 7 او 8 کی ذکر کړي ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. حاصل صورت دې قسم دلائل لی او څلور مقاصد ذکر کړي، توحید، رسالت او دارنګ صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ، او دلائل الزامیہ، بشارت او تخویب، اختتام د صورت بالتوحید. کلمات پکې 312 دي او حروف پکې 1500 دي. و تور گواده کوه تور دا دلیل نقلی دی چې الله وی تور گواده دغه غر گواده. و کتاب مستور او هغه کتاب لیکل شوی هغه گواده. کتاب لیکل شوی نه مراد څه دی؟ قرآن دی یا تورات دی. چې هغه تورات څه دی؟ هغه گواده په دې خبره باندې چې قیامت برازي. یا قرآن گواده یا کتاب مستور نه مراد لوح محفوظ دی چې هغه گواده پیرق منشور پاغه پانو خورو ورو کې ول بیت المعمور او هغه کور آباد شوی هغه گواده. کور آباد شوی څه دی؟ یا بیت الله دی. دویم مطلب دا دی، حافظ ابن کثیر وی دا د ملائکو کعبه ده په وم اسمان کې، هغه ته بیت المعمور وی. او دا روزانه د دینه 70,000 ملائکه سکی طواف کوي، او چې کمی طواف وکړي نو تر قیامت پورې بیا دا غي نمبر نه راځي، بس یو ځل به طواف کوي. ته بار بار حج لکله کله لاړ شي، دا غي 70,000 ملائکه دا غي نه طواف کوي، خو بیا تر قیامت پورې دا غي نمبر نه راځي. نو دغه ته بیت المعمور وای. څنګه چې دلته بیت الله دی، دغه څه په وم اسمان کې هم څه دی؟ بیت المعمور دی. وسقف المرفوع او چت اوچت کړه شوی چې اسمان دی، مراد ته نه څه دی؟ اسمان دی. یا مراد ته نه کعبه ده دا غي چت دی، او یا ته نه مراد هدا جنت چې کوم دغه چت ته نو هغه ته مراد دی. والبار المسجور او دریاب ډکړې شوی یا بل کړې شوی، اوس ډک دی او بیا به بل شي، یو بړق به وي د پېټرول په شان ته وسته به اوس وځي، قیامت ته نږدې. والبحر المسجور دا ټول باندې الله رب العالمین قسم کوي، او دا د څه دپاره کوي؟ په دې باندې چې ان عذاب ربک لواقع، دا جواب قسم دی. یقینا عذاب در رب ستا خامخا واقع کېدونکی دی. ما له من دافع، نشته د دې پاره څوک د پکونکی. یوم تمور السماء مورا، په ورځ چې وبه چورلې اسمان په چورلېدلو باندې. وتسیر الجبال سیرا، او روان به شي غرونه په روانېدلو باندې. وابل وزول شي، دا به ډانډ شي.
هلاکت ده په دغه ورځ د پاره د دروژنو الذين دا کسان دي په خوذ یلعبون چې دی په ابسو کې لبه کوي یوم یدعون په ورځ باندې چې دی بټل وهل شي ور د جهنم ته دعا پټل وهلو سره بس ورټل وي به داسې کته خو په خپل نه ورځي کنه او بس داسې به ورولي هذه النار التي دا ورته ویل شي چې دا هغه ور دي کنتم بیا تو کذبونو چې تاسو دل را دروژن غاڼه اپسیرون هاذا ایدا جادو دی موږ د باندې ور جادو کړل امان تم لا تبصرون او کو تاسو نه وینئ اسلامها دن شهدی لرا پسبرو او لا تصبرو که صبر کوي او کني کوي تاسو خو قدا وسوسه کوي بنو سواء علیکم برابر د تاسو باندې نواتو زونا یقینا تاسو لبا بدر کول شي دا چې تاسو کولو بشارت یقینا متقیان وا په جناتین او باغونو کې و نعیم او په نعمتونو کې وي پاکي نه خوشالي حاصلون کې وي خوشاله وي مزه حاصلون کې وي بما بغاتهم ربهم چې ورکړي دي طرف ددایا او بساتی دی لرا رب ددی د عذاب د جهنم نه نو دی تبویل شکلو خوري واشربوا اسکیا هنی ار مزیدار مبارک ولی بما کنتم تعملون د دې رواجنا چې تاسو عمل کاو متکین علی سرورین تکیا لګون کې به په تختونو باندې مسبوبتین په قطار به تختونو لګیدلی اور سړی په دغه تخت باندې سده اغه ناشتي یو بل ته مخامخ دغه د دنیا اغه کینی مینی خیری هغه ختم شي دنیا کې خو یو طرف ته ګوري نو بل طرف ته ګوري اسمه سوې نه لګي وزوجناهم جوړه به ورکو دیتا هغه هوري عین کټورو سترګو والا یادا د پنیکا به کو دیتا هوري غټو سترګو والا او حور او تزکوي چې دایله بده سي خایس الله ورکړي چې سړی به د دې خایس ته حیرانی کی چې دا لا څه بل الله پیدا کړی دا پوښ وکنه والذین کسانا من شیمان راوړل وتباتم ذریتهم او تابعداري کوي د دې اولاد د دې به ایمان په ایمان کې نو په اوس په کو په دې پورې اولاد د دی یعنی تابعدار د دی اب مسر ملګری شي اب مسرزي ومالتناهم او من با کم نکو د دینا سراج المنیر وی ذریت عام دی یو ذریت الولادت او بل ذریت الافادت الګه قیمتي خبره ده یو خو د ولادت بچی دی الله وی هغه مو سره یو زی یو هغه بچی دی چې ستانه پیدا غسته ده طالب العلم ها تاو ته قران خودلې ناغبم د سره چیرته زی هغه زی ته وزي خسبا ومالتناهم من با کم نو کو د دینا د عمل د دینت شه هر یو سړی بما کسبا پاګه چې د کړه دی رهین دی وګاڼه یو چا چې سکړی دی پاګه باندې بده گرفتاری او غاڼه بیا و امددناهم او من با امداد کو د دې په میو باندې ولحم نو په غوښو باندې مما دغه نه یشتهون چې دی غواړي چې کوم غوخه دی خوخی ها ناغه ابد ته ملاویګینو خبره پوښي خو اکثر قران د مرغو د غوخو تذکره کوي د دې څارو د غوخو نه د مرغو غوخه خوږي د څه ده کنه دا ځکه قران د مرغو د غوخو څخه کوي تذکره کوي نور دې تو خوخه ده کته نری خورو که غټه غوخه خوري په خبره پوښ وکنه وا ارسبا میلاوی ها یتنازعون دی باخلی پدې کې کاسنه کا جامونه لا لغون پیانی جامونه د شرابو چې نه با ابسی پدې کې ولا تاسیم او نه به ګناهي صحیح راکنه نورستو با سړی چې خوراک وکي نو به ورپسې د لانجمار راواړی کنه نه دلته چې دا کم دغه کنه چې خوراک ونو زه به ورپسې د بل شی راواړی کنه هغه ولا غډرقي ولا شي کنه پوښ وکنه نو دغه سی به التم دغه پروګرامي ځکه الته به څه کم خوراک نه کې کنه و یو جنتی به یو وخت 40 من خوراک څو 40 من 40 من به د ساره د چوسي او 40 من به غرما هاي تبلیغین به ډېر خوشاله کنه خیال دې کنه دې خبر ته ډېر خوشاله کیږي د بالا ځامن دي کنه هاي ټیک ده الله دې نصیب کی صحیح ده نو دا چې 40 من خوراک ته وکی نو به ورپسې خامخا دا ډرکی ولا شی وراړې کنه نو شراب ورپسې سره ورواړي صحیح ده
ها ګناه بنئ ابسی به پکې نه یو ویتوب علیهم او دا لاسه کوي چې چورلی به په دی باندې غلمان اللهما نوجوانان دي دې لپاره الکان ځوانان لکه چې دا ملغلری دي مکنون باندې په پردو کې صحیح ده کنه نوکران برته ولاړی هغه نوکرم بعض وخت کې خیرینی نو سړی وای کدا په دغه لاس کې پیاله راواغسته خو جو خیال دې کنه ورته غاڼې نوکر دی او تعالی چې کم دینو لاس کې د شیشه په ګلاس کې دله وبره وړي هغه ټول کنه څه دی خیال دی په تور لاس بیا ګلاس بلاول صفای خو به بسي صحیح کله په جانګلو به بیا نه کله دا مخلوق نه دا سم پودل دی کنه ګنده بوندي دی د صفای د خیال نه ساتي د زنانه نه دا ډېر دا کله دا کې مدرسې کې طالبات ته وبره وړي خو هم د سي پاکه باندې پکې وبراوړل ناغي بیا لاړی شي د ګلاس پاکینځلې ا ګلاس چې را ډکړې نه په پلیټ کې خینو ګلاس لګوتې نه وربي کنه ګلاس لګوتې نه وربي ځکه هغه خیره نه خېچني چې ګلاس لګوتې ورلو چې دومره خیره پسې ونه کړي چې به په کته بېږي صحیح ده د دې وجنا الله وي نوکران وي نوکر چې پاکي نو مزه کوي یو تا سره ډرایور دی چې پاکي کنه خبره ده کنه او دویمه خبره ده چې نوکر دی کله نوکر ځان خوا دی خوا کوي کنه خبره نه مني وای نه خبره بم دی مني سیب په دخلین आवाज نه ایستل وغي به د ملغلر په شان منډه وای ای داسې بسره خوريږي با چې لکه سیب خپنی شي ګوري سیب لا کله یو شی راوړي کله بل شی خیر سیب دی کنه لکه ای تخت شم واقبل بعضهما مخامخ بشي بعض الذين په بعض باندې يتسالون دیو بل بسوال کوي کله به دا جنتیان یو بل څه غب شپ هم لګي قالو دی به یا ان كنا یقینا موږ قبل مکه پیالنا په خپل حال کې مشفقین یریدون کې د الله نه یره کوم بل ته د الله نه یریدل کنه خال دې کنه دا ځکه الله رب العالمین څوک اوس رله یره ختم کړه فمن الله علينا احسان کو الله په موږ باندې او وسات لمنګ لرا د عذاب ګرمنا ان كنا يقرن من من قول مكن دوه چې موږ په الله را بالو یا نوحده ونخلصو زاد المسير وي دا الله توحید هم منلو دا الله خالص عبادت هم کو انه هو البر الرحیم یقینا الله تعالی احسان کوونکی او مهربان په ذکر تسلی وذکر نصیحت ورکا فمان تبع نعمت ربک نیت په نعمت در ربک اینو ترویتی ولا مجنون او نه لیوانه فذکر فمانتا زجرنا په لفظ د ام سره اوی روجدا پینزلس امون اخرى سو پینزلس ام اخرى پینزلس امون یو ام یقولون یو امشه ام یقولون بلکې وایدی نه طرف شاعر دی منګ انتظار کو په باندې رای بل منون د مصیبت د زمانو یا د مصیبت د مرګونو مطلب دا دی چې مرګ به پراشي ستبت اخلاص د خوشتړي کلو خو مړه مرشي جو بس خلاص بشوتی نه قولو پیغمبره رب سو انتظار کوي تاسو د مرګ زما په مر خوشحالي مکړه مرګه شمال ر ارا ونا خو زمينه پوښ وکنه هر چا باندې مرګ راځي و انتظار کوي زما د مرګ فإني معكم یقینا نستسلام من المتربصين د انتظار کوونکو نه يم د عذاب زغه د عذاب انتظار کوم چې پتا سو برازي ام تامرهم دیم ام شکنه آیات حکم کې دیتا ام تامرهم بلکې حکم کې دیتا احلامهم عقلون د دی بهذا په دې خبره باندې ام هم قوم طاغون نه بلکې دی نو دا دریم ام شه بلکې دی یو قوم د سرکشانو څلورم ام یقولون بلکې وای دی تقولوا د ځانه جوړ کړل بل لا یمنون بلکې دی ایمان راوړي پلیاد بیا حدیثین راتله دوی کی په خبره باندې مثلی پشاند دي ان کانوا صادقین کچری دی رښتینی ام خلقوا من غیر شین پینزم ام شه بلکې دی پیدا شوی د څشینا من غیر شین بغیر د څشینا بلا امر ولا نهی یو مطلب داري یعنی دی بغیر د امر او نهی نه پیدا دي نه دی ته زما احکامات متوجی دي د سره مې منع کړی دي ابس کو ندی پیدا کنه یا ام خلقو آیا دی پیدا شوی دی من غیر شین بغیر د خالق نه
ولې دې په خپل پیدا دی؟ نه نه نه، الله وی ما پیدا کړی ام هم الخالقون، او کنه دی پیدا کوونکی په خپل باندې. ولې دی پیدا کول کوي؟ پیدا کول خو زکوما. وم ام خلق السماوات، آیا دی پیدا کړی د اسمانونو او زمکا، بلکې دی یقین لري. اتم ام عندهم خزائن ربک، آیا دی سره خزانه د رب ستادي چې نبوت ته او پیغمبري ده. ام هم المسیطرون، دا نه هم ام شو، آیا دی واکداران دي. ام لهم سلمونو، دا لسم ام دی، آیا د دې لپاره سلمون سیړی ده یستمعون پی چې دی پکې اوري، بر را خطرې دی او زما خبرې اورېدلې دي. الله وایي فریاد مستمعهم، راتلی دی وکي اورېدونکی د دی، غوږی ښودونکی د دی، بسلطان مبین، په دلیل ښکاره باندې چې زما خبرې اورېدلې ده او تاسو ته وایي. ام له البنات، دا یو لسم ام شخه، آیا د دې لپاره لوریان دي، آیا د الله لپاره لوریان دي او تاسو لپاره زامن دي، چې تاسو وایي چې ملائکه د الله سره دي لوریان دي، نو ځان له زوی خوښي او الله لا لور خوښي. ام تسلو مجرا، دولسم، آیا ته غواړې د دینه اجران مزدوری، ته دې مزدوری غواړي او ورته غواړي. په هم مغرمینه، دی د بوج د تاوان نه مسخلون درانه کړی شوي دي. نو دیار لسم ام واورخه. ام عندهم الغیب، آیا د دې سره غیب دي. او هم یكتبون، چې دی لیکي. سوار لسم ام یریدون، بلکې دی راځي لري د چلو. هغه کسان چې کافران دي هم المکیدون، دی تدبیر کړی شوي، مغلوبه کړی شوي. ام لهم اله غیر الله، پنځل لسم ام شو. امر تویر پنځل لس امونه دی روزه کې وخره، روزه نه خرابوي ښا. ام لهم اله غیر الله، آیا د دې سره مددګاران دي غیر د الله نه، پاکي د الله دغه نه چې دی شریک یا وایي راو کسبان، کچری ویني دی ټوکړه د اسمان نه ساقطن را غورځیدونکي، وای دی دا وریځ دا مرکوم جوخته کړی شوی یا درنه پرې د ودی له حتا یلاقو، تر دې چې میلاو شي د هغه ورځې سره. پیو ساقون، چې پای کې بدی به وشه کولای شي په غرض باندې لایبرانم کې دوم، چې د په باندې کې د دینه چل د شی ان زری برابر شي او نو بعد دې سره مدد وکړي شي. و ان للذین، یقینا د پاره دا کسانو چې ظالمان دي عذاب دې دون ذالک سوا د دینه، لیکن زیاد د دینه نه پويږي. واسپر صبر کوا د پاره د فیصله د رب دی. فإنک بأعیوننا، یقینا ته زمون په امداد باندې، یعنی زمون په حفاظت کې یي. وسبح او تسبیح بیانوا بحمد ربک، سره د سنا د رب دی نه تقومو، کلا چې تپاسه کې د مجلسنا. ابن جریر وای یا کلا چې تپاسه کې د خوبنا اختتام د صورت. ومن الليل، او باز د شپې نه فسبحو، تسبیح بیانوا. و ادبار النجوم، او رستو د پری وتلو د ستورنا، چې ستوري هغه چې کم دین وس شي هغه ډوب شي، نو ته مونږ کوا. د دې وجنا مراد سیوطی رحمه الله وایو چې د دینه مراد د سحر مونږ دی، او هغه وی لګ ان وخت پکار دی. ښا خبره پوښوي وی ډیر وختي نه دی پکار، اگر چې روایت دوانه طرف تشتا چې د سحر مونږ به وختي پکار دی کو نا وخت. نو شوافع هغه وی چې دا وختي پکار دی، ذکر رسول الله په تیارې کې مونږ کړه دی. صحیح ده. او احناف وی چې نا وخت پکار دی، خو دومره نا وخت هم نه چې کنه چې د مون نه پارک شه دغه د کینور پلاک وای نه د سی باندې کای پوښوي درمیانه. او بیا علامه طحاوی تطبیق کړی دی چې یو کار وکا او درېګه په تیاره کې او ختمه کا پرنا کې، او چې سلام دی وګرځاو راتاو شنو یو کس پم در پسې نه ټول به تختیدلی. اسیدا کنه ټول باس نه کنه دا مختار لکه دومره وګد وینه دی پکار کنه. هغه وی قرات پکې ډیر پکار دی. علامه طحاوی وی نو په دواړه حدیث به عمل لشي. په تیاره کې ودرې دی نو قران دې پکې ډیر وې نو رڼا ته خبره راو رسیدا، نو د رڼا په حدیثو عمل راغې او د تیارې نو په یک ټیکټ مې دوه مزي شي. دا خواغه د سویلی کنه. اوس زمانه کې خو ما د ته وې کنه چې اوس سلام وګرځي او راتاو شي، نو بیا به یو قسم نه تراوی خو پیژنې کنه، تراوی خو پیژنې کنه. خو زه خیر دې مړه
من باندې دا پتوه لګي ویره سس مولا دې سس ته تراوی کوي او کمې چې 30 کې ډېر هغه بالکل 150 او 160 کې چې لګیای کنه بړ 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 الله اکبر بړ 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 الله اکبر کنه نو هغه چې کم دی نو سړي هغه ته لوي کافر مولا دی ښا ک پیر تراوی وکړي مړه دغه پتوی نه زمونږ د اساس فتوا خخه صحیح ده که زما خو خپل دغه طبیعت ته زم عبادت ته نو عبادت شرمول نه دی پکار الکه چې نه کې خو مکه وکنه چوټي به خانه به چوټي خاله سم مساله نه الکه کټینګ به کوونه کوي هغه مخلوق په کې به کټینګ وکړي او چې تراوی نشته نو به خلک بدنام کی کنه پوښوي زم یا تراوی سمې کوا چې نه کې سمې نه کې اسه شرمې به مکه هیڅ مساله نشته صحیح ده او دا څومره بهترین ورځې دي دا اوس خاص کر دا د اخیرنۍ عشرې ده نو په دې کې خو کم از کم لکه روزانه خې برابر تراویم په کار دي ځان له نوافل صدقات ټول اعمال په کار دي ولې په دې د دینه دې کې یو شپه ده او هغه د څلور اتیا کالو او د څلور میاشتو برابر ده اوس کته پکې 2 رکعاته وکي نو دا 10 شو په دغه شپه کې راشي هر شپه کوه کنه نو کې دې شغه شپه پکې راشي خامخا به پکې راځي نو چراله پکې نو تا 2 رکعاته کړې دي خدا 2 رکعاته دومره ثواب دی لکه چې تا څلور اتیا کاله او څلور میاشتې 2 رکعاته ټول ورکړي او په دې دغه کې چې دی مثال تور ارما خام لګ لګ خیرات هم کوا صدقه هم کوا نو دا به داسې شي چې څلور میاشتې څلور اتیا کاله او څلور میاشتې د لکه صدقې کړي او خیراتونه کړي وایي صدقې نه مني هلکه موږ خو څومره بهترین خیراتونه خلکو ته ښایي وایي خیرات نه مني هغه ته چې ورته خیرات وایي نو هغه موږ نه مني او کله وی دعا نه مني نو کوم ته چې ته دعا وې نو هغه بالکل زنه منم او کوم ته چې الله او د الله پیغمبر دعا ویلې ده نو هغه مونږ منو اوس مړی کی لاس اوچت لکه یو دعا یو به بیا وکړو نو لاس باندې لکه یو به بیا وکړو نو ته څه دی پکې ویل لکه ظالم څه دی پکې ویل دعا دې ته وای دا دعا پورې مسخري دي دا او ګپې شپې دي دعا پورې دعا کې خو بسوي کنه اسه چې ته ایسی چوسه ته ودرېږي او هغه ته دسي دغه سي کنه او یې لکه د شی له ونه د لری کې پوښ وکنه الله نه غواړي نو د الله نه چې غواړي نو د الله نه دغه مناسب غواړي پوښ وکنه او لګون دی یو دعا وکړه خو سم دعا ها کله کله راسي چې عالم پکې بیان کوي نو بیان پس اکثر هغه اجتماعي غونډه دعا وشي کنه نو ته بل ناس نه نو بل الکه یو بیا وکي وي نو چې بیا کې ناس یو بیا وکي نو بیا وکي لکه خدا زیری د نور څه نشته د دې مطلب سره د خلکو د आवाज ولې کوي چې ما ویني چې زرا غلې یو شل چې پدرس یو دوه او کنه بس دا ختم شو نو نه د یزيري کوي کنه چې د ته پته ولګي سباله بیا مال راځي نو ته په بدلې تلې ته د الله د رضا لپاره نه تلې نو دا تعزیت شنو نو دا دعا شونه نو اسې د موټر سایکل تیل وسوځولو خدای دې باندې رحم وکړي ټیک شو خان ومن الليل وبعد شپینا فسابه تسبیح بیان او ادبار النجوم او رستو د پریوتلو د ستورونه سورۃ النجم نجم التو دلتم نجم شخا نو رابطم شو صحیح را درې پنځوستم د پښ د تورنا او درشتم د پښ د اخلاص نه نازل شوه دی رابطه مخ کې سره ده زاریات کې اثبات د قیامتو دلته وسرت د شرک دی چې هغه سبب د عذاب دی په قیامت کې یا مخ کې مسله د توحید دلته و صداقت د رسول او د قران دی داوه د صورت اثبات القیامه دی او قاب زاریات تور نجم قیامت چې کوم دی نو څه دی هغه ثابت دی وان نجمه گواده ستوره کلمات پکې 304 دي او حروف پکې 1405 دي وان نجمه گواده ستوره صداقت د رسول الله نجم نه مراد څه دی یا وی مطلق ستوره دی بس اذا هوا چې ډوب شي اریو ستوره دی څوک وینا د نجم نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح را کنه
او هغه لکه مثال د ستورو نه مراد انبیا دي او د نجم چې کوم غټ ستوری دی چې نور دی د هغې نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغه کله راغی نو ټول ستوري څه شو چې نور راوخیږي نو ستوري چېرته لاړ شي ډوب شي که نه پټ شي نو کله چې رسول الله راغی نو تمام انبیا او دینونه څه شو منسوخ شو ختم شو صحیح ده څوک وایي د دې نه مراد قرآن دی چې دا چې کم دی نو نزله نجمن قسطوار راغلی دی لږ لږ راغلی دی دنیا ته امام مجاهد وایي ځکه 30 کاله کې دنیا ته راغلی دی او څوک وایي د دې نه مراد ثریا ستوری دی چې کله دا فصلونه پخیږي نو دغه راوخیږي او څوک وایي د دې نه مراد هغه ستوری دی په کوم باندې شیطانان بیشتره کیږي والنجم گواه د ستوري اذا هوا کله چې ډوب شي ما ضل صاحبکم نه ده خطا شوی ملګری ستاسو وما غوا او نه ده کوک شوی د مقصد نه نه ده خطا شوی په وینا کې وما غوا او نه ده کوک شوی په کار کې یو مطلب دا دی یا ما ضل نه ده خطا شوی د لارې نه او نه ده خطا شوی غوا او نه ده کوک شوی د سنا د مقصد نه وما ينطق عن الهوى او خبر نه کوي د خپل خواهشات ان هوا نه دا قرآن مگر وحی دا یوا چې وحی کول شي علمه خودل کلی دتا شدید القوا سخت طاقت والا ملائکه ذو مرتين چې خاوند د خایستا یا خاوند د طاقت دا نو پاستوا نو برابر شو په شکل ملکی باندې پاستوا شکل ملکی جوړ کړ ځکه بدلوه کې امام بخاری اولنې باب دی شپږ روایت ذکر کړي او پاغه کې یو روایت هغه چې کم دینو سلسله الجرس والا دی او بل چې کم دینو لکه بلکې د ټولو روایت ځان له نمونه دي د دې وجنا نبی علیہ السلام بغار حرا ته ځان سره به کوډې وړل الته به عبادت کو لا نبوت نو میلاو شوی نو څنګه عبادت وکاو نو علما وی د ابراهیم علیہ السلام په طریقې سره کو عبادت کو به براته کورتا چې کوډی به ختم شو خدیجه رضی الله عنها بوله بیا پخله مخله وکول ته کې بناس عبادتونه به کوله یو ورځ را روان دی یو ورځ کور تر روان دی نو ملائکه او ته تمامه کناره د زمکه د اسمان سدي هغه بند کړی دی او بیا ولراله او نږدې شو وته او ورجخت شو هغه کې راونی او زور ورکم وی دومره زور راکه چې ما جوړی پخته علامات کړی اما ته اقرا ولولا وای کنه امات زو قاری صاحب نیما وی بیا زور راک تکلیف محسوس شو وی لولا مې زو قاری صاحب نیما وی بیا پدریم زل باندې اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق 15 آیاتونه رااله نبی علیہ السلام ناشنا حالات لیدلو کور تراله تبه پیراله خدیجه رضی الله عنها تی ویل چې ما باندې کمبل را واچوا ځکه تبه مې دا یخنی مې کیږي ناشنا حالات مې لیدلي هغه ته چې کله خبر معلومات وک نغي ول تسلی ورکړه وی ته خډیر خسړی ته رښتې پاله د غریبانو امدادونه کې او دارنګي امانتونه خلکو لا ته ډیر خسړی ان شاء الله الله به دې چرېما نه خراب او به ورقه ابن نوفل هغه د تورات عالمو هغه له بوته چې هغه ته قصه بیان کړله ناغه ول دا خو هغه رازدار دی چې کوم موسی ته راغلی جبرئیل یادو اول جوړي هغه اخیرنه پیغمبر تی کو ارمان دی چې زه جام دی او ما بستا امدادونه کړی وینو خبره هغه ویل نو دا خبره چې چا کړی دا ډیره ګرانه دا ته چې کوم ډیوټي الله را لګلې دا ول ډیره ګرانه ډیوټي د خلک بری د کړی نشوړي ویل ښه زه خو د خلکو امانتونه زما سپراتی زه په امین او صادق باندې سلويخ کاله مشوریم څنګه ما داخله کو باسي هغه ول چا چې دا خبره کړی دا نو خلکو د کلی نشړلې نو ویل تاسو شي صحیح را دغه ځای نه بیا وحی بنده شوې ده نو بیا آخر کې سوره مزمل مدثر سدي اگر اغلی دي چې کمبل منبل لري کوا قم په انزر وربک فکبر قم الليل د شپې عبادت د ورځې دعوت د شپې عبادت د شپې د الله نه غواړه قم الليل الا قليلا او د ورځې قم په انزر وربک فکبر وثيابک فطهر
صحیح ده کنه الته بیا رستو خبر را روانه ده نو زومرت خاوند در طاقت ده پښتوا برابر شو په شکل ملکی او هو بالفق الاعلى او دا پاغه کنارو چتو باندې واسم دنا بیا را نږدې شوانو پته دلا نو را زوړند شو دا ملائکه کنه نو پکانه شو قاب قوسین پشان د مقدار د دوه لیندو او ادنا یا د دینم نږدې دوه لیندې او بل سره څکی داسې جوخت کی نو داسې یو بل سره شو نږدې شو په او الهاب دی و یو کلا بنده د الله تعالی ما هغه چې وای کړي وا ما کذبل فؤادو دروغ ندی ویلی زلو د نبی علیہ السلام مارا هغه چې دلی دي ابا تو مارونه ایتاسو جګړه کوي د سره علامه یرا پاک چې دلی دي ولقد رآه یقینا لدلو نبی علیہ السلام جبريل لرا نازلات اخرى بل کرتی عند سدرۃ المنتهى په خوا داغه ونه د بیرو کې الانتها چاغه ته انتها شوی دا عند داغه خوا ته جنت المأوا هغه باغ د همیشوالی دی او د استوګ نه دی اې د یاغشا سدرتا کله چپټ ک بیر لرا ما یاغشا هغه چپټ کړو چې هغه د سرو زرو پتنګان پیو ما زاغل بصرو نه دی پوښوي نظر د نبی علیہ السلام و ما طغى او نه تجاوز کړي دی لقد را یقینا دی لیدلو من آیات رب الکبرى د نه خود رب نه اوچتی نو رد په الها او باطلو د دی باندې افرایتم اللات خبر را کما تا په بار د لات کی خبر را کې تاسو په بار د لات عزا کی او منات دریم بل یا رستنه څه خبر چې دا تاسو له پیدا درکې او که zarar درکې لات شو نو دا په طائف کې د بني ثقيف قبيله دغه باباو او دا نیک سړی تیر شو یلت سویق الى الحجاج امام بخاری وی حاجیان له ستوان لم دول وغیله به ورکول او به ولا ورکولې چې کله غریب مرشه نو عاقب ولا قبري په قبر ولا جنډي ولګولې او غټ قبر ولا جوړ کو خلکو عبادتونه شروع کړل لکه څنګه چې دا وس خلک کوي صحیح ده کنه او دارنګي دا بل منات دام چې کم دینو د دوی باباو او دغه چې د خزاعه قبیله او داغي به عبادت کولو او دریم چې کم دینو عزاوا نو دا پیری وا سوا پیری وا دا ابي وا ابي پوښ وکنه س باباګان دی صاحبېګان دي کنه اوس دا ابي چې وا نو دا په وادي نخله مقام کې یو ونه وا او هغه ډډه و پای کې بسوا دا پیری ناشتا وا منجور به تناستو څوک براغه شکرانه به ورشتلا اغه نه به आवाज راته ویل قبول ستا کار به وشي صحیح ده نبی علیہ السلام خالد رضی الله عنه ولګ ویلاشه نخلا مقام کې ونه دا وکټه کا خالد لاړې یو ونه کټله واپس راغې نبی علیہ السلام ول کټک لا ویلا ول سنو وینا الاشه بلم کټ کا بلم کټ کلا وسنو وینا الاشه درې مم کټ کا درې مله چې ورغه جو منجور را پاسې ده او خالد خو خالد تا سیف الله کنا دا الله سو تورا نو دې چې ورور سي ده نو منجور را پاسې ده یو قصیده ویل اعوذ شد شدت الله تو کذبی علی خالدین القل خمار و شمری فانك الله تقتل اليوم خالدا تبوی بذل ولا تنصری ویل اعوذ حمله کا وګوري سړی را روان دي ها سخت حمله وکا لوپټه دی وګورځوا پنسي راوچته ځکه دا د لوپټو کار خو نه دی کنه جنگ د لوپټو کار دی صحیح ده کنه نو ویل خالد را روان دی او دا خو ځان له بهادر سړی دی د سره به جګړه پکاري نو سخت حمله وکا او لوپټه دی متو وګورځوا پنسي دی مترا اوچته کا ویل پاینه کې الله تقتل اليوم خالدا تبوی بذل ولا تنصری کنن دی خالد مړنک ذلیل خوار بشي خالد ویل او ذا کو پران کې لا سبحانك انی رایت الله قد اهانك ویل او ذا د پاکی نه بیانو زده ستانه انکار کوما ځکه الله ستاس پکاوي کړي چې اپریتم اللات والعزى ورغه داغه نه یو ببر سر زنانه وروته داغه ونینه خالد وته تور واړولا چې په ډش شوی والا چې وی والا حدیث کې راځي ایره ته جوړه هغه درگاه ختم شو هغه درگاه ختم شو
خبر را کی تاسو مبارد لات غزا کی او منات دریم بل رستونه الکم الذکرو استاسر پار ناری ندی او د الله لپاره زنانا تلک ایدن دا خو په داوا کی تقسیم د عزیزا ظالمانا دا خو د ظلم تقسیم کوي تاسو چې ځان لا الکان او الله لجینا کوي ان یانه د مگر دانمونه دي چې تاسو خو دي او تاسو مشرانو نه دی را لګل الله په دی باندې اس دلیل ایتبیونا دیتا بی دارین کوي مگر د ګمان و ما تا ولن پسو او هغه چې غواړي د اسلونا تخپل لپس پسې رواني ولقد جاءهم یقینا راغلی دي تا درف د طرف نه هدایت عامل انساني اشتره د پاره د انسان ما تمنا چې دی غواړي د الله لپاره آخرت دی او دنیا دی وکم من ملکینا او ډیر د ملائکو نه پاسمانونو کې لا تو نشباتهم پایدن ورکول نشور کول سپارش تر شیان د زری برابر مگر پس تا نه چې الله اجازه تو کې لمن شاو چاله چې غواړي ويردا غوړې کی ان الذين یقینا کسان چې ایمان وروړي په آخرت باندې لا یسمون الملائکه خامخانوم دي ملائکه لرا تسمیه دلون سانوم د زرانو ومالو مونشتر دیر پارا پدی باندې سایلم ایتبیون دي تابع درنه کوي مگر د ګمان او یقینا ګمان لا یغنی من الحق نشي د پکوله ثابت اول د حق یا نشي د پکوله د حق نه څه شي پارزانو پارزان من تولا تسلی اعراض کده هغه چانا چې ګرځیدلې ده ان ذکر نه زمونږ د قران نه او اراده نه لري مگر د ژوند د دنیا ذالک مبلغهم دا اندازه د دا من العلم د علمنا یا دا انتها د علمنا چې بس صرف دنیا یې غوړه کړل یقینا نفس تا عالم خپويږي پاچاوانی چې گمراه دي دلاري د الله نه او الله خپويږي به من اهتدا پاچاوانی چې په هدایت دی ولله ما فی السماوات خاص د الله د پراغ دي چې بر دي هغه چې کته دي یزي الذین د دې لپاره چې بدلور کې کسان لا اساو چې بدی کړی دا به معاملو دا چې دی کړی وایزي الذین او بدلور کې کسان لا اسنو چې نیکی کړی دا بل حسنا خيستا یاد جنت الذين کسان یجتنبون چې ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناہوں نه ول فواحش او د به حیاینا الا لمما مگر د وړو نه یا الا لمم مگر د وسوسون نه ان ربک یقینا نفس واسع المغفرہ پراخه بخنی والا دی الله پویږي پتا سو کله چې پیدا کړی تاسو د زمکینا و اذا انتم جنتون او کله چې تاسو ماشومان وای په بوتون امهاتکم په خېټو د میندو کې پلا تو زکوان پسکوم نو ما پاکه خپل ځانونه و عالم الله خپويږي من پاکه چا باندې اتقا چې پرهیزګاری کوي اپرایت الذی ابر راکا بباردا کس کی تولا چې ګرځیدل دي وات وقلیلا او ورکړې کلی د لگا و اکدا او ځان استړې کړې دي آیا د سره علم غیب دی په هو یرا چې دی ویني خپل نجات لره املام رب آیا دې نه خبر بما پغا پی صوب موسی چې په سیپو د موسی علی السلام کې د ابراهیم الذي هغه وفا چې پوره کړی دي احکامات د الله هغه دا خبره ده الله تزرو دا چې بار بر کې وازرتون یو بو جوړون کې وزرا اخرى بوج د ګناه د بلکس او یقینا د پاره د انسان الا نشتره د پاره د انسان الا ما سعى مگر هغه چې د کوشش کړی او یقینا کوشش ته ده سو پایو رازر ده چې د تبو خودلې شي سو ما یزاول جزاء الاوفا به با پورا وکړي شرطا بدله پورا وان الى ربک المنتهى یقینا رب ستا ته اخیری رسیدل دي اخیری رسیدل الله ته دي وانه واسکا او یقینا الله خوشالي راولي وابکا او خفغان راولي خوشالي او خفغان د الله په لاس کې دي ولدت ک امک یا ابن ادم باکیا والناس حولک یضحكون سرورا بنی آدم چې پیدا شوی نو جړل دي او خلق تیر چا پیر وغي خاندل خنداګانې کولی چې بوتل شا پیدا شو ها وجهد لنفسك ان تكون اذا بكوا وجهد لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ذائقا مسرورا دومره کوشش وکا چې ته خاندي مرشه او خاندي کنه او خلق درپسې جاړي د پښتو شاعر وای چې پیدا شوی تا جړل خلکو خندا کړه او داسې مرشه چې ته خاندي خلق جاړي ها د سکارو کا وانه واسکا یقینا الله خوشالي راولي واب کا خفغان راولي او الله تعالی اما تا مړ کول کې او جمع دي کول کوي وانه خلق الزوجين یقینا الله پیدا کړل جوړي نارینه او زنانه د نطفه نه ذاتومنا کلا چې وګرځول شي پر رحم کې او یقینا په دبانې پورته کول دي بلزلا وانه واغنا یقینا الله مالداری راولي واقنا غریبی راولي وانه رب الشعرا او یقینا الله رب د شعرا استوري دی دا د استوري نوم دی
او یقینا الله هلاک کړي دي عادیان لومبني او سمودیان فما افغان ندی پاتې شوی وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل مخکی یقینا دیو هم ظلما غټ ظالمانو وادغه سرکشو والموتفقتا او خارونه اړولې شوی اهوا رانسکور شوی پاغه شان پټک دغه کلی لرا ما هغه عذاب غشا چې پټ کړایو و بیا علی ربک تتمارا وکم یو نعمتونو درف کې تشک کې هاذا نذیر دا نبی علیہ السلام يرون کې دا یا دا قران يرون کې یا دا قیامت د يرون کوم بانونا ازفاتل ازفا داود صورت نږدې شوی دا نږدې ورځو چې هغه د قیامت ته لیس لا من دون الله نشتره د دې لپاره سوا د الله نه کاشفا څوک ظاهرون کی اپا من هاذ الحديث آیا د دې خبرې نه تعجبون تاسو تعجب کوئ او خان دی او جاړی نه وانتم سامدون او تاسو غافلای سجده وکي الله توابدو او د الله عبادت کوي امتیازات صداقت د قران په تسمیه د معبودانو د مشرکانو دا غي نمونه ولا واغشتلو دارنګي د نبی علیہ السلام ملاقات د جبرئیل سره په دې باندې ممتازو او د اولنو صحیفو حالات هغه چې کم دینو ذکر کړه دغلته کتاب سو مشوره وکي استاسو کم ټیم وخت د ختم کنه زما فصل کې دسی ترتیبو په 26 باندې زمون مدرسه کې پروګرام دی وغي نن دو هفته مخکې غي ټیم غسته نو ما د دې وجه نویل چې را په 26 د ماسپخیم د مونږ پسې شي خو مختصر پروګرام نه مختصر دا مطلب چې په کم 2 بجې موږ شروع وکړو نو 2:30 بجې به ختمي بس صحیح ده او پای کې زما دا مقصد مې کې دې شي د سډیم په کې شریک شي د مون نه بات کنه لکه ګنټه نیمه پروګرام دی نو مې سړی بم په کې شریک شي او پای کې زما لوی مقصد دا و دا شاربل خو منګو کو خو لکه تاسو خیالي دي زنانه دی به شومړي هغه و شاربل کنه نو هغه ټوله مهنت باغی وک او بیا با ماشومان ته وراشه تم والا کوچ او بلته تم کوچ والا بده تم کوچ والا صحیح ده کنه نو خوړل ببل چاو کړه زمون خو مقصد دا دی چې لکه دا ختم چي دی نو شاربل خو مخ کې وشو چا بوله ټیم ورکړی او اکثر زنانه وړي غټ ټیم ورکړی دی الله دې ویله جزای خیر ورکي نور خو جمعات کې اکثر زې आवाज ناشته ما ولکه خیال دې شکنه رستو بیا کسان راشي کنه